बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन به موږ د انډیکیټو ډیر امپورټنت لیکچر دی زموږه هغه د سمپل ټریکس ټو کیلکولیټ ډایمنشنز ډایمنشنز کیلکولیټ کولو کې سټوډنټانو ته سر مسلې وي نو موږ ډیر سمپل ټریکس باندې بدانن کیلکولیټ کوو. ټول نه مخکې چې کله موږ ډایمنشنز کیلکولیټ کوو څلور قسمه فزیکل کوانټیټیز به موږ په خپل ذهن کې ساتو. لومبی چې کوم دی نو هغه دی لینث، بل دی ماس، بل دی ټایم او ایریا ورسره او والیوم ورسره اسې یاد ساتئ. لینث، ماس او ټایم دا موږ سره بیس فزیکل کوانټیټیز کې لومبي درې فزیکل کوانټیټیز دي. ټیک شو، ایریا والیوم ورسره موږ ایکسټرا ولیکل. لینث چې کوم دی د لپاره موږ استعمالو کیپیټل ال، ماس لپاره موږ استعمالو کیپیټل ام، ټایم لپاره کیپیټل ټي په ډایمنشنز کې. ایریا چونکه لینث ملټیپلایډ بای لینث نو دا به ال سکویر شي او والیوم چې دی نو هغه ال انټو ال انټو ال دی نو دا به شي ال کیوب. چې دا فزیکل کوانټیټیز تاته یاد وي نو ډایمنشنز به انشاءالله هیڅ پرابلم نه وي. لومبی ټولو نه مخکې چې کوم یاد ساتل دي هغه تاسو دپاره دی سپیډ. په سپیډ کې موږ سره دوه شیزونه دي، یو دی ډسټنس او بل دی ټایم. نو ډسټنس او لینث موږ په سیم کیټګري کې اخلو، یعنی د ډسټنس لپاره به موږ سره شي ال، ټایم لپاره به موږ سره شي ټي، کیپیټل ټي. نو موږ سره به د سپیډ ډایمنشن راشي ال، دا ټي چې د ډیوایډ نه بره بوتم دا به شي ټي پاور ماینس 1. دا شو د سپیډ ډایمنشن، دا به یاد ساتئ تاسو ځان سره. دغه شانتي دویم نمبر باندې دی ویلاسټي. ویلاسټي او د سپیډ هم یو ډایمنشن دی، ځکه چې ویلاسټي ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټایم دی او ډایمنشن به هم دغه راشي. صرف د ډایرکشن فرق دی پکې، په ډایمنشن کې د ډایرکشن څه کردار نشته. ټیک شو، هماغه ډسپلیسمنټ بای ټایم دی، ډسپلیسمنټ موږ د ال برابر واغشتو. دا دوه ډېر سمپل فزیکل کوانټیټیز موږ وکړل. دې نه پس راشي اکسلریشن ته. اکسلریشن چې موږ سره برابر دی هغه دی ویلاسټي ډیوایډ بای ټایم. اوس ویلاسټي خو الریډي موږ کیلکولیټ کړو، دا دی ګورئ، دا دی یا دا دی. تاسو به ولیکئ ال ټي پاور ماینس 1 او ډیوایډ بای در برابر راشي کیپیټل ټي. دا به موږ سره برابر راشي ال، دا ټي چې د ډیوایډ نه بره بوځم دا به هم ماینس 1 شي. نو ټي ماینس 1 دا دی، بل ماینس 1 به دا شي، دا به شي ټي ماینس 2. نو ال ټي پاور ماینس 2 دا موږ سره راغو اکسلریشن. اوس په زموږ کار په مزه اسانېږي. اوس دې نه پس چې کوم دی مومنټم، مومنټم موږ سره برابر دی د ام وی. اوس موږ الریډي دا ډسکس کو چې ماس دې لپاره کیپیټل ام شو، وی د لپاره دا دی ګوره ال ټي ماینس 1. نو مومنټم هم تاسو سره کلیر شو. یعنی چې کله تا ته د سپیډ د ډایمنشن پته ولګېده نو ستا مومنټم والا کیسه هم اسانه شوه. ټیک شو، اکسلریشن هم اسان شو. اوس مخکې راځو یو بل فزیکل کوانټیټي ته چې ته موږ وایو فورس. F is equal to ma. اوس ګوره ام خو تا ته پته ده چې هغه کیپیټل ام دی او اکسلریشن ته الریډي دا دی فایند کو ال ټي ماینس 2. دا تاسو سره د فورس برابر راغو. یعنی دا ټول فزیکل کوانټیټیز چې کوم دی دا سټپ بای سټپ په موږ کوو نو موږ ته به دا کیلکولیشن اسان وي. اوس 6 نمبر فزیکل کوانټیټي ته راشئ تاسو، نو هغه موږ سره دی ورک. اوس ورک برابر دی موږ سره د اف ډاټ او ډي. اوس اف دا دی موږ کیلکولیټ کو، یعنی هغه دی ام ال ټي ماینس 2 او ډي یعنی ډسپلیسمنټ دا د لینث برابر شو. نو که تاسو وګورئ موږ سره به د ورک ډایمنشن راشي ام ال اور ال یعنی ال پاور 1 ال پاور 1 دا به شي ال پاور 2 ټي پاور ماینس 2. دا شو د ورک ډایمنشن. اوس دې نه زموږ کیسه ډېره اسانه شوه چې کله تا د ورک ډایمنشن فایند کو او چې تاسو څومره انرژي دي لکه انرژي ډایمنشن کاغه تاسو سره
کائنټیک انرژي ده، کاغه تاسو سره پوټنشل انرژي ده، کاغه تاسو سره هیټ انرژي ده. د دې ټولو ډایمنشن به تاسو سره څه وي؟ ډېر اسان او هغه دی ام ال سکویر ټي پاور ماینس 2. دې نه علاوه ټارک چې کوم دی د هغه فارموله هم موږ سره د اف ډي برابر ده. ټیک ده چې هغه کراس ډي ده، خو ډایمنشن به مک کوي څه به یې ام ال سکویر ټي ماینس 2. دا به د ټارک ډایمنشن، مطلب د انرژي او د ټارک هم یو ډایمنشن دی. ورې موږ د ډسټنس نه سٹارټ کوو، بیا ویلاسټي، اکسلریشن، مومنټم، فورس او موږ ورک ته ورسېدو، انرژي، ټارک، ډېر په اسانه باندې سټیپ بای سټیپ موږ راغو. اوس مخکې راشئ، یو سټیپ مخکې راشئ، پریشر ته راشئ. اوس پریشر تاسو سره برابر دی اف ډیوایډ بای اے، یعنی ایریا. اوس اف خو ته الریډي دا فایند کړی دی، اف تاسو سره برابر دی ام ال ټي پاور ماینس 2 اور اے چې دی هغه تاسو سره دا موږ لیکلی دی ال سکویر. نو چې کله دا ته سمپلیفای کړي نو ګوره ام دا ال پاور 1 دی چې دا ال پاور 2 بره لاړ شي نو 1 ماینس 2 دا به شي ال پاور ماینس 1 او ټي پاور ماینس 2. دا به تاسو سره د پریشر ډایمنشن راشي. اوس یاد ساتئ چې د پریشر، د سټریس او د الاسټیسیټي هم یو ډایمنشن دی، یعنی تاسو سره چې کوم سټریس دی هغه هم د اف بای ای برابر دی. د ډایمنشن هم دغه راشي ام ال ماینس 1 ټي پاور ماینس 2. تاسو چې الاسټیسیټي ده، الاسټیسیټي هم تاسو د سټریس برابر دی. نو ډایمنشن مې سره راشي ام ال ماینس 1 ټي پاور ماینس 2. یعنی زمونږه 10 فزیکل کوانټیټیز داسې وشو چې هغه ستا ډایمنشنز کلیر شو. نیکسټ که زه راځم دې نه پس چې کوم دی ډېر ضروري هغه دی ما سره چارج. نو چارج ما سره برابر دی electric current multiplied by time. دا تاسو فارموله په 10 کلاس کې ویلې ده او په سیکنډ ایئر کې هم تاسو ویلې ده. اوس electric current ما سره یو بیس فزیکل کوانټیټي ده، نو لہذا دا بل ته کنورټ کولو ضرورت نشته. د electric current لپاره به راشي امپیر، یعنی ای به راشي او ټایم لپاره به ټي راشي. دا ما سره دا چارج ډایمنشن شو. ټیک شو. دې نه پس خبره راځي د وولټیج. نو وولټیج موږ سره د ورک ډیوایډ بای چارج برابر دی. اوس ورک خو الریډي موږ دا ډسکس کړ چې هغه موږ سره دی ام ال سکویر ټي پاور ماینس 2 او چارج موږ سره برابر دی اے ټي. نو دې نه موږ سره ډایمنشن راځي ام ال سکویر، دا اے چې بره بوزو دا به شي ماینس 1 او ټي پاور ماینس 2 دا دی، او چې دا بره لاړ شي دا به ماینس 1 شي، دا به شي ماینس 3. دا به موږ سره د وولټیج ډایمنشن شي، وولټ یا وولټیج. دې نه پس که بیا موږ د ریزسټنس ډایمنشن نو باسو نو هغه موږ سره د وي بای آی برابر د فارموله. نو وی دا موږ ډسکس کوو چې ام ال سکویر ټي ماینس 3 اے ماینس 1 ډیوایډ بای امپیر. نو که دا زه سولف کړم نو ام ال سکویر ټي پاور ماینس 3 اے ماینس 1 دا دی چې دا په بره لاړ شي دا به ماینس 1 شي، دا به شي اے ماینس 2. دا ما سره د ریزسټنس ډایمنشن راغو. یعنی چې لینث، ماس، ټایم، ایریا، والیوم تا ته یاد وي چې ټولنه سمپلسٹ دي. بیا هغې نه پس چې کوم دی نو سپیډ، ویلاسټي، اکسلریشن تا ته یاد شي. دا باقي ټول ډایمنشنز ته سټیپ بای سټیپ کیلکولیټ کولی شي. دا زموږ نننی لیکچر د ډایمنشن د کیلکولیشن باره کې انشاءالله سبا به ملاویږو یو بل لیکچر کې چې هغه د پروجیکټایل موشن کې چې څومره فارمولې دي یا به موږ څنګه په اسانه طریقه باندې کیلکولیټ کوو یا څنګه به موږ یاد ساتو، په هغې باندې به لیکچر وي. الله حافظ. تھینک یو ویری مچ.